السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. طیب خان یم مازیګری دی د سیند په غاړه ناست یم. دې سیند ته څوک اباسین وایي، څوک ورته تربیله ډیم وایي. دا سیند په دې ورځو ډېر په تیزۍ سره روان دی. دا چې ګرمي څومره زیاتېږي دومره د اوبو ډېرې تیزې روانې. او په جون جولای میاشت کې په کوستان په غرونو واوره اوبه کېږي، هغې د وجې دا سیند ډېر په تیزۍ سره روان وي. او کله چې دا ډیم بند شي دا مخامخ دا ډب چې تاسو ته ښکارېږي نو دا ټول په اوبو کې ډوب وي. او په دې وخت کې دا خلک لګیا دی، غنم پاخه شوي دي، څوک غنم ریبي، څوک ترېشرې کوي او څوک بوس ډکوي. او په دې هفته نیمه کې ډېر بارانونه وشو نو هغې د وجې دې خلکو ته ډېر تکلیف دی. دا خلک دا غنم ډېر په مشکله باندې ورېول دې ځله. اور موسم ډېر ښایسته موسم دی، بیګا باران شوی دی. کله چې سیند ډېر تیز شي نو بیا دا کشتۍ پورې وتی نه شي نو دې خلکو ته بیا تکلیف وي. نو دا خلک بیا کته زانګو لګېدل نو دا خلک په هغې زانګو کې بیا پورې وځي. دا مخامخ تاسو ته ښکاري یا کته ایریا کې دغه ایریا کې زانګو لګېدل. تقریبا دا 1-2 کاله وشو چې دا زانګو لګېدل نو خلکو ته سهولت جوړ شوی دی. تورغټ ډېر ښایسته وطن دی خو سهولت پکې ډېر کم دی. هغې د وجې خلک سیل او تفریح له ډېر کم راځي. روډ کچه دی دې وخت کې، ځای په ځای پوخ شوی دی خو ځای په ځای ډېر کچه دی. او په ګرمۍ کې دې علاقه کې ګرمي ډېره زیاتې سوات نارانه علاقه سړې دي، بلکې دې علاقې نه ښایسته نه دي. دا علاقه ډېره ښایسته ده خو سهولت هم نشته. یو دا علاقه لږه ګرمه ده.